سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما أوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو معززو اوریدونکو، حاضرینو، محبینو، مشرانو، همزولو، ماشومانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حاضرینو، د اسلامی کال دویم میاشت سفر المظفر نن د جمعه مبارکی په دغه ورځ باندې د سفر المظفر میاشتې لسم ورځ ده. 10 سفر المظفر ان شاء الله تعالی نن په یو ډیره اهمه موضوع باندې اظهار خیال کوم استاسو پوڑان دی. اگر چې دا موضوع یو علمی موضوع دا، خو زه لږ داسې په اسانو الفاظو باندې کوشش کړم چې دا لاندې ناس خلک په پوه شي. څه ناڅه زما دغه خبرو د وجې نه ستاسو په علم کې اضافه وشي. دام د الله جل جلاله د پاره دا ډیر باعث د اجر او د ثواب دی. په توجه باندې زما دا خبري واوري او په دې خبرو باندې ځان پوهه کوي او بیا دا غي نه پس د عمل کوشش په وکړي. خدای پاک د مونږ له د حق وینا توفیق او دا غي نه پس د عمل توفیق د الله تعالی مونږ او تاسو لراکا. ډیرو معززو حاضرینو، نن زمونږ او تاسو موضوع او بیان دا د بدعت مفهوم، مطلب، مقصد، چې دا بدعت یی سشی تا او آیا هر یو بدعت په دین کې دا ناروا دی، دا حرام دی، دا ناجائز دی او کنا د دې
څه اقسام شته دی او هغه اقسام ځان نه څه په قرآن حدیث کې رسول الله مبارک یا رستو محدثین و مفسرین و تابعین و فقها و مجتهدین و چې کوم د امت معتبر خلق دي او د زما او دستا د فرقو او د نامونه پاک خلق دي چې په دغه فرقو او په نامو باندې هغه خلق نه دي یاد شوي هغه یاد شوي دي په مسلمانۍ باندې هغه یاد شوي دي په ایمان والو باندې الله والو باندې د شریعت متبعین باندې دا خلق یاد شوي دي نن سبا زما او ستا ډېرې نامې دي د بدقسمتۍ د وجې نه په ډېرو نامو باندې مونږ او تاسو یادوو چې د هغې نامو تعلق قرآن او حدیث سره او مذهب سره نشته چونکې دا مخکې چې کومه میاشت را روانه ده ربیع الاول شریف او په دغه میاشت کې انشاءالله تعالی 12 ربیع الاول دی چې دا زمونږ لپاره د اخترونو اختر دی د حضور مبارک دنیا ته دراتک ورځ دا پیدایش ورځ یا دا مونږ الحمدلله د خپل نبی مبارک په ولادت باندې ډیر خوشاله یو بیا په دغه میاشتو کې دا مؤمنان مسلمانان پیسې خرج کاو میلاد النبی مبارک پروګرام جوړ کاو او دغه خلق دا د بدعت رټ ولګي او شروع کاو دا بدعت او دا بدعت اغا کوم کس چې د محبت په نیت باندې دا میلاد النبی یا سیرت النبی دوی په سیرت النبی باندې مناوي کنه سیرت النبی باندې مناو کړي خو مناوي کړي مونږ هغه ته جایز یو سیرت النبی تم جایز یو او میلاد النبی تم جایز یو نو بیا دا خلق دا بعض مؤمنان مسلمانان ډیر پریشان ای چې دا بدعت با دا بڅ شي ته او آیا هر یو بدعت حرام دی او بیا خو دوی ارته حدیث هم یې کل بدعت ضلاله دا حدیث مونږ ډیر اورو بیا په دغه وخت کې کل بدعت ضلاله هر یو بدعت دا گمراهی ده وکل ضلاله فی النار او هر یو گمراهی انسان چرته بوزي اور د جهنم لی بوزي کاش چې الله نه یریدای کاش چې رسول الله مبارک نه یریدای او دغه حدیث مفهوم یا د حضور مبارک امت ته صحیح بیان کړی وي کاش چې داسې وای خو بس مونږ دومره په نامو کې راګیری یو چې بیا به هغه خلک یې چې بیا خو به اهل سنت و جماعت خلک په مونږ باندې برشي او خلق بورته بیا حق خلق وي کچرته مونږم د بدعت معنا صحیح وکړو اقسام یا بیان کړو اقسام و تعریف یې وکړو نو دغه خلق بیا ګیرګي په دغه خبرو کې نو دی وجنا مونږه مخکې ما دا خبره تاسو د بار کړي چې مونږ الحمدلله د چا خیال او لحاظ په دی باندې نه ساتلای چې فلان بخفشي او فلان بسی مونږ یو چې مونږه متبعين د قران او د حدیث او د خپل مذهب یو دا ازما خبره به د چا په ظاهر باندې د چا په خلاف باندې درومي او چا په خلاف نه چا د موافق بدرومي بس دا هغه سړی خپل سوچ دی خو زما دا کومه خبري چي دي دا بالکل د قران او د حدیث مبارکو نچوړ زار ته بیانوم نو نن زه کوشش کوم چې تاسو په دغه بدعت لفظ باندې داغه په معنا باندې داغه په تعریف باندې داغه په جایز او ناجایز باندې پوه شئ چې پس ورځي یو مخالف تا کم از کم یو دو خبره تاسو په دې باندې کولای شئ ټولنا اول بدعت دا لفظ چې دی په دین اسلام کې او په شریعت کې د بدعت ډیر تعریفونه دي ډیر تعریفونه چا څنګه تعریف کړی دی او چا څنګه تعریف کړی دی زی په اسانو الفاظو باندې په اسانه پښتو کې د هغه ټولو تعریفونو یو خلاصه او نچوړ ته بیانوم بدعت څه دی په دین کې یا په شریعت کې بدعت څه دی نو ګوره دا یاد لرا په دین اسلام کې یو نوای کار رئیستل
صرف نوای کار رئیستل نه بدعت دومره نه دی په دین اسلام کې یو نوای کار رويستل د یو نوی کار ایجاد کړل په نیت د ثواب باندې دا یاد لرئ چې ته یو نوای کار رو باسي او ستا په هغې باندې نیت د ثواب د حصول نه دا بدعت نه دی یعنی په نیت د ثواب باندې ته په دین اسلام کې یو نوای کار رو باسي او څو وای چې په دغه کار باندې ماتم ثواب میلاوږي او چې تی وکړې نو تاتم په دې باندې څه میلاوږي ثواب میلاوږي دې ته بدعت ویل کېږي چې دا کار د حضور مبارک علیه السلام په زمانہ کې نه د حضور علیه السلام په زمانہ کې نو تا په دین او په اسلام کې یو نوای کار رويستا په نیت د ثواب باندې چې ستا دا دعوه ده چې په دغه نوی کار باندې ماتم ثواب میلاوږي او تاتم ثواب میلاوږي دې ته ویل کېږي بدعت اوس صاحبانو ځان پوه کړئ چې حضور مبارک په زمانہ کې یو کار نه شوی یو کار په دنیا کې او په خارج کې او په عمل کې نی راوستلی شوی او تی په وس زمانہ کې په دین کې یو نوی عمل رؤ باسي او په نیت د ثواب یې رؤ باسي چې وایي چې دا کار کړل ثواب دی نو صاحبانو دا کوم کار چې چار وستلای دی د دې دوه حالتونه دي که چرته دغه نوی کار چې درويست او په نیت د ثواب باندې کوي که چرته دا د دین د شریعت د اصولو په خلافو د دین د شریعت چې کوم اصول دي هغه اصول مرتبه بیانوما د هغې په خلافو هغې سره یا ټکراو خوړ هغې دغه کار اجازه نه ورکوله دا هغه بدعت دی چې دا حرام بدعت دی دا ناروا بدعت دی او په حدیث کې چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی چې بدعت سړی جهنم لبوزي نو دا هغه بدعت دی چې دا انسان نعوذ بالله انسان جهنم لبوزي بیا چې کله سي د دین د اصولو اوس راشي سټپ بای سټپ هم لږ خبرو ما په دې موضوع باندې دین اصول څه شي دی دین د پاره صاحبانو څلور اصول دي اول نمبر اصل دا قرآن دی دویم نمبر اصل په اصول د دین کې صحیح احادیث صرف حدیث نه صحیح احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی دریم نمبر اصول د دین هغه اجماع د صحابه دا چې صحابه کرام په یو نیک کار باندې راجم شوی ټول متفق شوی او ویلی چې دا نیک کار دی دا صحیح کار دی ځکه چې صحابه د رسول الله مبارک په خلاف باندې نشي کړای بیا صحابي نشو بیا ورته صحبتی یو صحابي یو صحبتی صحبت خو صحبت ناسته تی ناسته خو ته هر چا سرم کړای شي صحبتی خو ابو جهل مو خو صحابي نو صحبتی ابو لهب مو خو صحابي نو صحابي صحبتی ورته ویل کږي یعنی ناسته کون کوي رسول الله سره خو صحابي ورته نه ویل کږي دریم نمبر دا چې صحابه کرام په یو شی باندې اجماع وکټول راجم شي او وایي چې دا کار صحیح دی دا بالکل زمونږ لپاره قابل د اتباع دی مونږ به اتباع خامخا کړو درې او څلورم نمبر صاحبانو څلورم نمبر اصل په دین کې دا مذهب دی چې څلورو ائمو د قرآن او د حدیث مطابق کوم تشریحات کړي دي کوم فقه کوم مسائل یا حدیث او قرآن نه مستنبط کړي دي رويستي دي او د حدیث او د قرآن مطابق دي حدیث او قرآن سره ټکراو نه خوري هغه سره تضاد نه خوري هغه سره اپوزیټ نه وي دا زمونږ د پاره صاحبانو دین دی په دې باندې به موت عمل کو خامخا ځکه چې یو د نن زمانه د مولا تشریح دا نن زمانه مولا
هغه هم درته تشریح کنه چا مذهب نه مني مذهب منلو ته څه ضرورت دی ډایرکټ قرآن او حدیث ډایرکټ نو صاحبہ دا ته چې کوم حدیث راخلی د دغه تشریح ترا تکړه تشریح سو کرتا کا عمدی ارتکا نزلی ونایما چې 1446 سال پس یو عالم د حدیث تشریح کا او یو تشریح دغه حدیث 1446 سال مخکې ابو حنیفه کړی دا رضی الله عنه نو ډیر کمکل انسان به چې 1446 سال پس مولا راغلی او د حدیث تشریح درتکا دا حدیث تشریح تا تسمخکاری او چې 1446 سال مخکې ابو حنیفه مبارک کوم حدیث تشریح ارته کړی دا هغه تشریح بتا ته غلط اخکاری بس ته په دی باندې اعتماد کړه مونږ د امام اعظم ابو حنیفه په تشریح باندې اعتماد دا ډیره کم کلتیا به وقفه خبره ده یو کودای موجود دی کودای پیژنې یو د نوسای یو د کډوسای یو د کودای دا ډیر رستوي یو د چا کودای موجود دی یو د چا زوی موجود دی یا نوسای موجود دی او د نیکه یو خبره کړی دا ترا ته ویا دا خو سیمپل خبري تا ذهن یمنی ترا ته ویا چې د نیکه خبري تشریح نوسای خکړای شي او کودای خکړای شي ولی زمانه اور سره قریب ده نیکه سره وخت تیر کړای نیکه لیدلای نیکه سره ناشته او کلیدلای یعنی کم از کم د نیکه زوی خو لیدلای خپل پلار کنه خپل تر خپل پلار ابد نیکه تشریح د خبره خيسته کا او کودای چاروستا نو دا ټول کودی او پر دی ها دا دلتا او امام اعظم ابو حنیفه رسول الله په علم کې پنوسو کې راځي دا یا نو موږ دومره بے وقوف نیو چې په هغه تشریح باندې ما او تا نعوذ بالله اعتماد نه او نن مولا په تشریح باندې ما او تا اعتمادي نو دا ګور ډیر ناپوهتیا سره سره ګور ډیر کم کلم دي ها ډیر بے وقوف هم دي دا خلک مونږ امام اعظم ابو حنیفه تشریح باندې بالکل اعتماد دی چې هغه څنګه کړي خسته یا کړي دا زما په دې خبرو باندې بتا سو پويږي ز کوشش کړم چې تاسو ز کلیر کړم دا ذهنونه الا دا څه خدشات می چې دام صفاشي دغه څلور اصول دی بس قرآن دی حدیث دی اجماع د امت نه مراد اجماع د صحابه دا او مذهب د خپل دا زمونږ د پار اصول دي چې په دې کې څه دي کچرته او دی زمونږ د پار او دی او کچرته نه دی د زمونږ د پار نه دی بس دي کې ما او تا سره دو بدل نشو کړی اوس راشي تا په خپل ژوند کې په دین کې نوای کار رويست نوای کار اوس تا ایجاد وک یا دغه څلورو خلقو نه رستو قرآن حدیث اجماع قیاس نه مراد مذهب دی بعد کې خلقو په دین کې یو نوای کار رويست بس هدایت لره دغه نوای کار به ته قرآن ته ور متوجه کړي که قرآن په خپکیده او قرآن د آیات خلاف حرام دی مونږه علی الاعلان یو چې حرام دی ختم تکړه کچرته چا نوای کار په دین کې د ثواب په نیت رويستا او د قرآن او د حدیث او د اجماع خلاف نو تم په منبر باندې وایي چې دا بالکل ثواب والا کار بالکل جائز دی بیا دا جرأت تم وکړه تو وایا مونږ خوایو چې کدا نوای کار د قرآن په خلاف دی د حدیث په خلاف دی د اجماع په خلاف دی د مذهب په خلاف دی دغه څلور اصول دي دغه نوای کار مونږه هم جوته کې نوک په رکھتے ہیں دغه نوای کار زمونږه د خپونه لاندې دغه نوای کار حرام دغه نوای کار ناجایز او دا هغه مبتدع بدعتي انسان دی چې دغه نوی کار د وجه نه چې قرآن حدیث په خلاف باندې دا نوای کار دی اور د جهنم لبزي دا بالکل حرام خو کچرته چا نوای کار ایجاد ک په دین او په اسلام کې په نیت د ثواب باندې او زی مثالونه در کومه صاحب په دې کې تم راګيري په دې کې تم راضي ستا غلام پکې راضي ستا استادم پکې راضي ستا شیخم پکې راضي ستا مشر او کشرم پکې راضي بیا بدعت نه اڅوک نه پاک په دغه وخت کې چې تعریف دې صحیح نک او معنا دې صحیح بیان نکړه خلق را په صراط مستقیم باندې روان نکړه او سم د پوي نکړه تا او ستا پلار او نیکه او استاد او شیخ پکې راګیر دی بیا
او که چرته په دین کې نوای کار څنګه چا په دین کې نوای کار رويسته په نیت د ثواب باندې کاوه په نیت د ثواب باندې اوس دا میکینیک یو کس ته دا گاڑی ماڑی جوړې نام په دین کې نوای کار دی په تاسو په نیت د ثواب باندې نه کوي ښا دا روزګار دی په نیت د ثواب باندې چې ته ثواب غړي او د قران د حدیث د اجماع د مذهب په خلاف خو نه دی جایز او که د قران او حدیث او د اجماع او د مذهب په خلاف نو هغه سره ټکراو نه خور هغه ایکسپټ کاوه قبلاویا صحیح اورته وي بالکل دا کار باعث ثواب د انسان ته په دې باندې اجر ملاوي زما په دې خبره پوه شوې تاسو اوس راشي احادیث لرازو او صحیح حدیث دا نه چې او فرمای اور یہ فرمای نه نه حدیث ارته وایي دغه خلق چې دوی وایي چې بس هر بدعت ضلالت ته هر بدعت خ بد خلاف موافق دا پکې نه اخی دوی بس هر بدعت او دلیل څه پیش کړي دلیل حدیث بالکل حدیث ته امام بخاری صحیح سے تو حدیث ته بالکل صحیح حدیث ته نبی علیہ السلام فرمائی کل بدعت ضلالہ دوی حدیث ته ہر یو بدعت گمراہی دا ور ہر زمانہ کی خیانت نہ کړما چې څه د حدیث معنا ارته بیانوم دا خو په پویوم د ضرور پویدلو کوشش تاسو وکړئ نبی علیہ السلام فرمائی ہر بدعت ہر کل دا ضلالت ته وکل ضلالت فی النار او هر گمراهی انسان اور د جهنم لبوزی دوی چې وګوره تاسو پکې تقسیم کړئ چې یو د بدعت حسنه ویل کېږي خطا دا اوس مې ارتخو خو دا چې د دین د اصول په خلاف نه دي ته ویل کېږي بدعت حسنه یو د بدعت سیئه ویل کېږي بدتا چې نوای کاری په نیت د ثواب باندې انسان کوي او د اصول د دین خلافي هغه تسی بدعت سیئه بد بدعت گمراهی بدعت دوی چې نه دا تقسیمات مقسیمات صاحبانو مونږ ته یي چې تاسو یې ځان نه کړئ وی دا تاسو قوم سره خیانت کړئ چې رسول الله فرمایلی چې هر بدعت گمراهی دا خپ کې د کوم ځای نه راغی او بد پکې د کوم ځای نه راغی زور تیاما چې خیا مرته حدیث نه ثابت او ما بدی مرته حدیث نه ثابت تا ته پته نه لګي تا پسترګو باندې پټی دی حق نشه بیانولای جرأت در کې نشتا صاحبانو دا خو حدیث ته بالکل اوس راشي مشکات شریف روخلی اول جلد په هغه کې دا حدیث موجود دی او مشکات شریف حواله ورکړي په مسلم باندې چې په صحیح ستو کې دویم نمبر کتاب دی بعد کتاب الله اصح الكتب البخاری کتاب الله نه پس قران نه پس ټول نه صحیح کتاب بخاری دی او پس د بخاری نه ټول نه صحیح کتاب مسلم شریف دی امام قشیری رحمت الله تعالی علیه مسلم شریف لیکل دی او دا یاد لرا چې کوم شرایط د دغه دواړو صاحبانو د حدیث اخیشتو وی دومره سخت شرایط یې دي کنه چې په معمولی شرایطو باندې دا ګوره چانه حدیث هم نه اخلي چې څومره احادیث را جمع کړي دي اکثر په دې کې ټول صحیح دي نو دا د مسلم شریف حدیث ته ګوره دام څوک فرمایي رسول الله دامم رسول الله فرمایي چې کل بدعت ضلاله او دامم رسول الله فرمایي دا ولې نه بیانوي عوام الناس ته گمراه کوي او عمدغه حدیث بیا په ترمذی کې موجود دی خو صرف راویه بدل دی التجریر ابن عبد الله دا حدیث روایت کړی دی او په مسلم کې او په مشکات کې صحابی جریر ابن عبد الله نه دی صحابی بدل دی نور حدیث مفهوم یو شری ګوره نبی علیہ السلام څه فرمایي من سن فل دا حدیث الفاظ ارتیام مشکاتم په خپل وګوره ایجوکیټډ دی مسلمم په خپل باندې وګوره او دغه مولایانو لیم وېسي تپوسم تر وکړي چې دا حدیث دی کنه دی بیا بم اطمینان حاصل شي ترمذی موچت کړي دغه علماء لوي سي چې دا حدیث دی کنه دی ورنه زخه په میډیا باندې وایم دا خبره بزی ټول دنیا تبا شیر کوي دا خو پاتې کوي نه زیبیا دا غي دفاع کړم نه زدا سے خبره کوم نه چې دفاع ته ضرورت راشي چې خبره ټولو کې مسلمي نو حدیث سره من سن فی الاسلام سنتا حسنتا
نبی علیہ السلام فرمای چې من سن فی الاسلام، من هغه څوک سن چې نوی کار وباسي فی الاسلام په اسلام کې، او دا نوی کار سنتن حسنتن، دغه نوی کار په دین اسلام کې سي خی نوی کاری. یا رسول الله مبارکا صلی الله علیه وسلم دا خکر په اسلام کې مونږ څنګه پیژنو چې نوی دی او خدای نوی او خ هغه دی چې د اصول د دین خلاف نه، قرآن خلاف نہیں، حدیث خلاف نہیں، اجماع خلاف نہیں، مذہب خلاف نہیں، دا خکر دے سوک خکر رو باسی. نبی علیہ السلام فرمائی څه فرمائی فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا. نبی علیہ السلام فرمائی پا دغی کار باندے تا تم ثواب ملاوگی، فَلَهُ أَجْرُهَا اجر در تا ملاوگی، اوستان پس چی پا دغی کار باندے سوک ثواب کا دا اگے ثوابم رسول اللہ فرمائی تا تا ملاوگی. دا حدیث دی. مخکسی ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا، او چاچ پہ اسلام کی رویستا سشی رویستا بد طریقہ رویستا خراب طریقہ رویستا، او پنیت دا ثواب باندے کا خراب طریقہ کوم دا چھ دا اصول دا دین خلاف دا، قرآن خلاف دا، حدیث خلاف دا، اجماع خلاف دا، مذہب خلاف دا، دا خراب طریقہ دا. نبی علیہ السلام سے فرمائی فلا کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده. نبی علیہ السلام فرمائی پا دغ طریقہ باندے دغ پارم وبال دی، دغ پارم گناہ دا، پا دغ کار چکم بد دی، او چی څوک پا دغ باندے عمل کا دا اغ انسان گنام نعوذ باللہ پا دغ انسان باندے دا. تانا ز پختن اکرم چا دا حدیث دا رسول اللہ دے، مشکات مسلم ترمیزی دری واڑو کیا دے، راویہ چینج دے، مختلف سندونو باندے. حضور مبارک خو پا دغا حدیث کی فرمائی چاچے نوائی کار پا دین اسلام کی پنیت دا ثواب باندے رویست او دا اصول دا دین خلاف نو پا دی باندے اجر دے. دا خو مونږ ته رسول الله ہوئی، او چاچے پا دین کے نوائی کار رویست او دا اصول دا دین خلافو پا دی باندے وزر دے، وزر وبال تی، وبال دے، وبال گناہ تی. حضور مبارک خو حدیث کی مونږ ته دو اقسام بیان کړی دي چې یو بدعت حسنه یو بدعت سیئه. اوس کتا سو په ذهن کې دای چې مفتی صاحب د دې حدیث بیا څه مقصد دی نو چې کل بدعت ضلاله، هر بدعت. ها سوال وکړه اعتراض مکړه ځان پوي کړه چې د دې څه مقصد دی. دا یاد لري صاحبانو دام حدیث د رسول الله چې هر بدعت ضلالت تے گمراہی دا، او دام حدیث تے دا رسول اللہ چی یو بدعت خوا او یو بد کپ ظاہر باندے ہو گورے دوارو احادیثو پا منز کے سر ٹکراو دے، یا اگا حدیث صحیح نہ دے چی ہر بدعت حرام دے، او یا دغا حدیث صحیح نہ دے کزار تا ہوا ایما چی دوارا صحیح دی، دوارا احادیث پا خپل زی باندے صحیح دی، خطے پا مقصد باندے نہ پوئے گی. مقصد یہ سر ایک مقصد باندے وزدان پوئے گڑے گورے دا محدثینو قانون دے، قانون چی الحدیث یفسر بعده بعدن، یو حدیث بمنے کٹول بمنے ٹول بمنے، بعض حدیث منل بعض حدیث نہ منل. دا پا قرآن کریم کے دشا طریقہ دا دا یہود طریقہ وا. اللہ پا سورت بقرہ کے سفرمائی افتؤمنون ببعد الكتاب وتکفرون ببعد. یہود طریقہ بسوا بعض قرآن بے مانا بعض قرآن بے نہ مانا، کم بیچ طبیعت مطابق ہو اغا بے مانا خلق و تبایم بیانو او کم بیچ د طبیعت پا خلاف باندے ہو اغا بے نہ بیانا. دغه خبر نن سبا پا احادیثو کے دا بس شی مولا و عالم دین کم حدیث د فرقی مطابقی اب ارتا بڑھ چر کر بیانی خوک د خلافو پا اغیبان دی گونگ سنگی. خو الحمدللہ دادا سے ممبر دی چی اگا حدیث بم ارتا بیانگی چی ظاہری زمونگ پا خلاف دی و اب ام ارتا بیانگی چی دا اغوی پا خلاف باندے دی دلتا دا سے نچی بیا گونگ ما دوار ارتا بیان کرا. اس قانون سے دی الحدیث یفسر بعده بعدن، بعض حدیث دا بعض حدیث وضاحت او تفسیر بیانی. دا سے کی دیشی چی بعض حدیث امنے او بعض پریوی دا سے نشی کی دی. دا دا مسلمان شان نہ دی، دا دا مومن شان نہ دی. سبکڑی طول
ټول احادیث برا جمع کې او په هغه کې بعضی احادیث د بعضی نورو احادیث ما او تا ته وضاحت کا. اوس ګوره کل بدعه ضلاله د دغه حدیث تفسیر او وضاحت په دغه حدیث کې پروت دی. په کوم حدیث کې چې من سن فی الاسلام سنتا حسنه او من سن فی الاسلام سنتا سیئه، چې دغه حدیث کې حضور مبارک بدعت په څو قسمه کا، په دوه قسمه باندې کا، او الته په دوه قسمه باندې نه کړای. هر بدعت ته څه ویلای؟ حرام یې ورته ویلای. نو صاحبانو څه به وکړو؟ دغه حدیث نبا یو ټوکړه راوخلو. کومه ټوکړه براخلو؟ بدعت سیئه والا، بد بدعت والا ټوکړه براوخلو دا حدیث والا، او په دغه حدیث کې به ولګو، او یو حدیث ټوکړه په بل حدیث کې لګول شي. ځکه یو حدیث دا د بل حدیث شی بیانې، تفسیر یې بیانې، وضاحت. لکه یو آیات راوخله بل آیات تشریح پکې وکړه، بل آیات راوخله دغه بل آیات تشریح پکې وکړه. کل بدعه ضلاله حدیث تشریح وضاحت په دغه حدیث کې پروت دی چې من سن فی الاسلام سنتا حسنه، من سن فی الاسلام سنتا سیئه. دغه حدیث نه محدثین فرمایي چې دا ټوکړه بر واخلې، سیئه والا ټوکړه بر واخلې، او په دغه حدیث کې به ولګي. ولی به ولګي؟ کدا سي دا ونکړه یا بدا خبره د رسول الله دروغ غړي، یا بدا خبره د رسول الله دروغ غړي، نعوذ بالله. او د حضور مبارک یو خبرم دروغ نه را، دروغ خلری خبره را. د حضور مبارک په یو خبره کې ټکراو نشتا چې هغه ته په عربی کې تعارض یې ټکراو پکې نشتا. ظاهری بتا تخاری پته پوهیږي نه، لہذا هغه حدیث نه بدا سیئه والا ټوکړه واخلو، په دغه حدیث کې به ولګولې. دا حدیث ماته یی چې دا ټوکړه او چا تکړه آلته ولګوا، نو هغه حدیث به څنګه شي؟ اوس یې ګوره معنا تا چې طبيعت امر سره برابرېږي کنه، او تا خدای چې ما ځان نه وکړه کدا مانز ما حدیث نه وکړه. دا حدیث دا څه دی؟ خدای یې چاته ګوره بیانې نه ښه، او نبی قیامت ورځ پورې بیان کا، نه بدا جرأت کا. دا حدیث څنګه دی؟ کل بدعه سیئه ضلاله، کل بدعه سیئه، دیسی کل بدعه ضلاله، کل بدعه. حالانکه بل حدیث موجود دی هغه سره وسکي، ولی هغه رسول الله خبره نه ده، ستاسو طبيعت مطابق نه ځکه نه مني، ستاسو مزاج مطابق نه ځکه نه مني. منی بیا کني منی دین ته نه محتاج، ته دین ته محتاج، خپل کار وکي. اغه نه بس سیئه والا ټوکړه راوخلي په دغه حدیث کې به ولګي. تاسو راته وسوي چې کل بدعه ضلاله کې کوم بدعت مراد دی؟ زید غبل حدیث درته سووي کوم بدعت مراد دی؟ بد بدعت. څنګه معنا به کوي؟ کل بدعه سیئه ضلاله، هر یو بد بدعت په دین کې دا سره دا گمراهی را. او الحمدلله دا عقیده د تاسو مده، او دا عقیده الحمدلله د زمونږ. فکرم شو چې حدیث ته برابر شوس، تاسو خو ورته ویل شي کنه چې کل بدعت کې چې هر یو بدعت کې کوم بدعت مراد دی؟ دي کې حسنه بدعت نه دی مراد. که حسنه بدعت مراد شي نو حضور مبارک دا خبره بنعوذ بالله بیا دروغ شي، نو الته مراد دی سیئه. نو کل بدعه سیئه ضلاله. په دین اسلام کې هر بد بدعت، هر بد نوې کار چې د اصول په خلاف باندې ضلاله، دا څه ده؟ دا گمراهی ده. او هر گمراهی نعوذ بالله انسان چرته بوزي، انسان اور د جهنم لبوزي. نو اوس خبره هغه حدیث هم په خپل ځای باندې صحیح دی، التکم بدعت مراد شو، بدعت سیئه، او دغه حدیث هم په خپل ځای باندې مراد دی. دلته اقسام پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي. او ګوره دا یاد لرئ، دا زما आवाज تاسو ته زار رسوم یو خبره ارته کومه، دا خبره دا نن ما نه کړي چې ګوندې دا خبره نن ما په منبر باندې وکړه چې د حدیث په بنیاد باندې د بدعت دوا اقسام دي، یو حسنه او یو سیئه. او په هغه حدیث کې کل بدعه ضلاله، هغه نه کوم بدعت مراد دی؟ هغه نه بد بدعت مراد دی، صحیح بدعت تر نه مراد. هغه حدیث هم صحیح دی، دغه حدیث هم صحیح دی. دا خبره معنا کړي، دا خبره علامه ابن حجر کړي دا شارح بخاری. هغه د بدعت اقسام بیان کړي دي چې ممدوح هم شتا، خ
او مذمومم شتا بد. دا خبره چا کړي؟ علامه ابن حجر کړي دا. په کوم ځای کې کړي دا؟ په فتح الباری کې وګوره چې د استام مشر دی، د زمام مشر دی، محدث دی. دا خبره چا کړي دا؟ دا خبره امام قسطلانی کړي دا په ارشاد الساری کې شرح د بخاری کې چې د استام مشر دی او د زمام مشر دی. دا خبره چې چا کړي دا؟ امام جلال الدین سیوطی کړي دا په الحاوی للفتاوی کې چې ستا په مدرسه کې د هغه کتاب جلالین شریف پڑھاوږي، زما په مدرسه کې د هغه کتاب جلالین شریف پڑھاوږي. دا خبره چا کړي؟ علامه نووي سیب کړي دا چې د شافعي مذهب لوی محدث تیر دی. نو چې ابن حجر غوندې انسان، امام قسطلانی غوندې انسان، او بل یو صاحب علامه بدر الدین عینی شارح بخاری عمدۃ القاری دا هغه کتاب دی، په هغه کې دا خبره کړي. او صاحبانو پاتې چا کړي؟ پاتې دا خبره امام شافعی کړي رحمت الله تعالی علیه. امام شافعی څه فرمایي چې بدعت په دوه قسمه باندې دی، ممدوح او مذموم. خ بدعت، بد بدعت. چې کوم حدیث کې بدعت مراد ده په هغه کې بد بدعت مراد ده چې هغه دلالت او گمراهی ده. ځکه چې باقاعده حدیث ته د پیغمبر علی السلام چې چا خکر په دین کې رويست او د اصول په خلاف باندې نو، هغه بالکل صحیح دی. او صاحبانو که بخاری شریف اوچت کړي، بخاری دویم جلد کتاب الصلاة او باب من قام رمضان، کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې د مبارک چره یو صحابي وړاندې ک او شل رکعات تراویح په جمع باندې وکړي، جمع باندې. حالانکه دا طریقہ نه د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې و او نه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې و چې په جمع باندې غون رمضان کریم کې څوک تراویح وکا. دا ایجاد د چا دی؟ دا چا رئیستل؟ سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. او چې کله یا صحابه کرام نور صحابه پسې په جمع باندې ودرول او د حالت وکات، نو دا ډیر زیات خوښ شو. امام بخاری دا عمر فاروق سے مبارک دا خبره روایت کړي دا. عمر فاروق سے څو فرمایل؟ نعمت البدعه هذه. دا خو ډیر خیسته بدعت وک، دا خو ډیر د یو نوې کار دی چې رسول الله په زمانہ کې نو، ابو بکر صدیق په دا الفاظ د عمر فاروق دی په بخاری کې. نعم البدعه هذه. دا خو ډیر خسته بدعت دی، ډیر یو خسته نوې کار دی، یعنی بدعت حسنه دی. نو په دې باندې به اجر چاته ملاوي؟ مونږ ته به ملاويږي او د زمونږ اجر به تر قیامت پورې عمر فاروق ته ملاويږي رضی الله عنه. او بیا زه دغه خلکونه دا تاسو کړم چې لږ جرأت ځان کې بیا خیر د پیدا کړي د عوام الناس غریبانان مدو کوي چې تاسو هر یو بدعت ته گمراهي. دا زمونږ استادو په مدارسو کې چې دا کوم ترتیب دی، اوله درجه او دویمه درجه، دا صرف د زمونږ په مدارسو کې د اورال دنیا په مدارسو کې دا اورال که هر مکتبه سره ثابت تکا چې دغه دربنجي دا درجه بندي دا د رسول الله په زمانہ کې وا، صحابه په زمانہ کې وا، تابعین په زمانہ کې وا، تبع تابعین په زمانہ کې، تر تبع تابعین زمانه پورې د ثابت کا چې دا کوم مونږه مدارس جوړ کړی دي او کوم درجه بندي، اوله درجه او دویمه او دریمه او موقوف علیه او دوره حدیث مام جوړ کړي، دم جوړ کړي. صاحبانو دا یاد لري دا ټول بدعت دی. دا د حضور مبارک او د صحابه په زمانہ کې داسې نو حکم بدعت کې راځي. بدعت حسنه نه د قران خلاف ده، نه د حدیث خلاف ده، نه د اجماع خلاف ده، نه د مذهب خلاف ده، ثواب کار دی، دین ترویج دی. خدای بدعت یا دغه خلکو دا څومره تالیفات کړي، تالیف بدعت ته دا یاد لري. تالیف چې تالیف کتاب لیکل کراته ثابت دی که د حضور مبارک په زمانہ کې د صحابه په زمانہ کې چې چا تالیف د دین کړي، تصنیف چا د دین کړي، هر مکتبه علماء تالیفات موجود دي کنه دي موجود، دا ټول بدعت دی. بیا تکړه شسور ته وایا، گمراهی ورته وایا. دغه محراب چې تاسو په دغه محراب کې بریلین وینئ، دیوبندین وینئ، وابین وینئ، رافضین وینئ، ریوندیم وینئ، مودودی هر څوک وینئ. دغه محراب دا چا ایستلای؟ دا صحابه او د دور نه پس عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه ایجاد دی. دغه محراب
دا د رسول الله په زمانہ کې نو، ابو بکر صدیق په زمانہ کې نو، عمر فاروق په زمانہ کې نو، عثمان ابن عفان په زمانہ کې نو، علی شیر خدا، حسنین کریمین، تابعین تبع دغه صاحب چې کوم د صاحبانو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله تعالی علیه په جمعات کې امام د پاره دا ځای جوړ کړ چې نن هغه تسی محراب ورته دام سدی دام بدعت ته دغه لوډ سپیکر نن د جمعې ورځ د ټول علما په دې کې لګیا دي بیان کنه کدام بدعت ته دام د رسول الله مبارک په زمانہ کې نو، دا په جمعات باندې منارې د چا په مسجد باندې منارې نشتا، مناره بدعت ته، جمعات په خول بدعت ته، محراب پکې بدعت ته، درس نظامی بدعت ته. او تاسو صاحبانو چې کله مونږه کال پوره شي په اخر کې د علماو چې کله کال پوره شي په اخر کې څه کیږي؟ ختم بخاری په مدرسو کې کیږي کنه، بخاری شریف ختم خلق راجمع کا راته ثابت دی کا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې د صحابو په زمانہ کې د تابعین په زمانہ کې چا ختم بخاری کړای، کوم توای چې میلاد النبی چا کړای، سیرت النبی چا کړای صلی الله علیه وسلم، اغه راته دوی د مالټا کانفرنس پلان سیرت 7 ساله اجتماع د دنیا اجتماعګانی چې دوی کا دا چا کړي، کوم صحابي کړي؟ صاحبانو دین به بګار شي، دین به ختم شي. زستانه پښتنه کړم دا اوس په کوم ټیم باندې چې زما واستام مونږ کړو عین په دغه ټیم باندې رسول الله مونږ کړی نه وی کړی، تا چې په یبه باندې او کته ما ته ثابت کړ چې په یبه باندې رسول الله جمعې مونږ کړی تاولی وکړه چې رسول الله مبارک کړی دی، تیم بیا په موږ ټیم باندې او چې په کوم ټیم باندې رسول الله کړی بدعت ته دا بیا ناروا دی، دا غلط کنسپټ دی، دا غلط سوچ دی، دا په دین په خلاف باندې تاسو بوزي، دا څه خبره نشته. دا یاد لره دا یو حدیث بیا تر ټکړی کل بدعت ضلاله من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، چا چې په دین کې یو نوې کار رويست هغه مردود دی، مردود دی، خو هغه نوې کار چې د اصول د دین په خلاف باندې بالکل مردود دی، بالکل سیئه دی، ضلالت دی، گمراهی ده. خو چې کوم نوې کار الحمدلله په دین کې رؤزي او د دین په خلاف نه، د دین د اصول په خلاف نه، قیامت ما زیګر پوره څوک د مور بچای نشي پیدا کېدای، څوک عالم دین نشي پیدا کېدای چې د راشي او د بدعت حسنه رد کا چې په دین اسلام کې بدعت حسنه نشتا، نشي کولای، نه حدیث پیش کولای شي، نه قران پیش کولای شي، او چې د کوم حدیث رد دی لګي والله چې د په دې حدیث باندې نه پويږي چې دغه حدیث مقصد څه دی، چې کوم مقصد مارته بیان کا چې دینه کوم ضلالت، کوم بدعت، کوم ناروا کار، کوم ایجاد تر مراد دی وجنا په خپل عقیده باندې فخر کړی، په اهل سنت و جماعت عقیده باندې فخر کړی، دا غي په علماو باندې فخر کړی، دا غي په استانو باندې فخر کړی، دا غي په دربارو باندې فخر کړی. قسم په خدای چې دا په منبر باندې زمریان دي، منبر باندې ځان ته ډیر تکړی، والله العظیم کچا دو خبرو قابل دي، دو خبرو او دې کدو خبرو جوابات اصل لګیاري چې کل بدعت ضلاله هیڅ خبره پکې نشته. الحمدلله میلاد النبی صلی الله علیه وسلم دا د زما استاد د ایمان او د روح غذا ده، زما او استاد مینه او د محبت لپاره ذریعہ ده. دا خو اول بدعت نه دی، اول بدعت نه دی، دا بالکل ټول صحابه په خپل خپل طرز باندې په خپل خپل زمانہ کې مناو کړی، او زړه د زیات مخه کوي ک بدعت شیم سره د بدعت به ان شاء الله تعالی موتا مناو چخه یردام څه خبره ده چې مصطفی علیہ السلام مبارک ذکر به بدعت نعوذ بالله من ذلک. دینه مخ کی مطلب دینه مخ کی رسول الله ذکر چانه کړای، نه ابو بکر صدیق کړای، نو عمر فاروق کړای، وی چې په هغه طریقه باندې وکړي چې په کومه طریقه باندې هغه کړای. الحمدلله موږ په هغه طریقه باندې کړو، خدا څخه نشو کړای کنه چې شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه جمعات ابو بکر صدیق سے زمانه لويز، زمانہ خو بدل ده، جمعات بم بدلی، ځای بم بدلی، زمانہ بم بدلی، ها چې کوم کارونه پکې شي ان شاء الله د دین موافق او د دین برابر کارونه به ان شاء الله ستاسو پلاریم نشي ثابت او چې کوم خرافات دي او کوم بدعات دي الحمدلله اول یمونګه دغه منبر نه رد کړی دی چې هغه مردود دي، هغه حرام دي، هغه ناجایز دي، چې دین په ورانیږي او د اصول په خلاف باندې مونږ یې مخکې خلاف یو، مونږ یې وسم خلاف یو، مونږ به بیا خلاف یو، خو چې دین اصول سره ټکراو ناراضي بالکل جایز دی، باعث ثواب دی. الله جل جلاله مونږ